الله موږ له 5 دنیاګانې د ژوند تېرولو لپاره جوړې کړي دي. په 4 کې زموږ نه اختیار اخیستی دی، زموږ او ستاسو اختیار پکې نشته. د مور ګېډه کې یو ژوند دی، دا هم بې اختیاره دی. 10 میاشتې ژوند دی. د مرګ نه بعد د قبر یو زندګي ده، 3مه، دا هم بې اختیاره ده. 4مه د اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ نه د جنت یا دوزخ تلو پورې، دا هم بې اختیاره ده. او جنت ته تلل یا دوزخ ته تلل هم زموږ او ستاسو په اختیار کې نه دي. یوه زمانه چې هغه زموږ او ستاسو د پیدایش نه تر مرګه پورې ده، دا الله پاک موږ له د عمل لپاره راکړې ده. او په دې کې به موږ د دنیا هم سنبالو، ځمکه به هم سنبالو، خپل قوم به هم سنبالو، ملک به هم سنبالو. زموږ او ستاسو په سر باندې ډېرې زیاتې ذمهوارۍ دي. نو الله انسان پیدا کو، د دې انسان ژوند تقسیم که زموږ او ستاسو جن تقسیم دی. تاسو اوس د کور نه رالی نو یوه حصه د زندګۍ ستاسو د مور پلار سره ده، 2مه زندګي او 2مه حصه د ژوند د استادانو سره ده، او 3م ژوند ستاسو خپلو کې دی سره. زما غرض دا دی دا تاسو خپل چې کوم دلته ماته مخې ته ناست شئ، دا ستاسو د ژوند یوه حصه ده. او بیا د دې نه بعد د ګاونډي سره هم د ژوند یو حصه ده، د مور پلار سره هم ده، د الله سره هم ده، او د ادارې سره هم ده، او د دې خپل خپل آداب دي. نو کامل بچی هغې ته وایي چې دا ټول حقوق وپېژني او په دې باندې دی قایم پاتې شي، نو دنه الله د کار سړی جوړ کړي. نو قرآن مجید موږ ته هغه ټولې شعبې په ګوته کوي چې د ټولو نه لومبنی تعلق ستا د ملګرتیا دا د الله سره دی. د ټولو نه لومبنی ځکه ته الله جوړ کړی او الله ستا صنعت کړی دی، الله ستا تربیت کړی دی، او داسې تربیت یې دله کړی دی چې که ته په خپل تربیت باندې سوچ وکړې نو د خپل قیمت مساوي به دا ټوله دنیا ونه ګڼئ. الله انسان پیدا کی، قرآن رسول الله مبارک وی الولد یولد علی فطرت الاسلام. الله چې دا بچی د مور په ګېډه کې جوړی نو په ده کې د اسلام او د ایمان او د تعلیماتو د زده کړې د ځمکې د خلافت دا ټول صلاحیتونه الله د کې هغه ځای کې جوړ کړي دي. او په داسې ډول باندې دا بچی الله جوړ کړی دی چې د کې تمام صلاحیتونه شته، دی ولې خپل صلاحیتونه ضایع کوي. او تاسو تمام مثال ویلو، که دې بچي ته زه ووایم چې بچیا دا تمام خیبر پښتونخوا به تاله در کومه او د هغې په عوض کې به ته ماله نیمه پوزه راکړې، دې ځای کې به یې درنه کټ کوم دا 2 سپږمې دا ګن چې پکې پروت دي، نو ته به ما سره دې معاملې ته دا بچی نه جوړېږي که نه جوړ به شئ. داسې بچی شته چې هغه وایي ما نه دا پوزه دی بره ټکټوکې دا ډوکی نه دی، دا کلک پښتو کې دی ته ټټو وایي، ټټو. نو دې اډوکي سره دا پوزه به تا نه کټ کو او خیبر پښتونخوا به در کو، دې ته تاسو نه جوړېږئ که نه جوړ به شئ. داسې بچی شته چې دا فیصله وکړي، زما په خیال پیدا به نه شي، دومره قیمتي نو